خوپي نه د جیلونو نه یریږو نه د اف آی آر نه یریږو نه د انسوګیسونو نه یریږو د خان سره به ولاړ یو د خان سره یو د خان مرګري یو نوخار د خان دی د خان به ان شاء الله او دا به مونږ خایو چې کوم مخالفین دي دوی ته به ان شاء الله د دې خوبونه به نن شپې حرامي دوی به ان شاء الله مونږ نن شپې خوب نه کوي چې په نوخار کې بیا څنګه چې دی نو د عمران خان یو نوی هغه شروع شو خان هغه یو کس دی چې د پاکستان مین په اسلام مین په پیغمبر مین او په قرآن مین دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو احتشام الحق کې ما دې ټیم کې تاسو ګورئ نوشیره 93 ټي وي. موږ سره دې ټیم کې د کم چې نوشیره کې ورکر کنونشن دی د هغې باره کې یو څو اهم معلومات په تاسو سره شیر کوو. صدر صاحب نورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر صاحب نن دا پروګرام په څنګه حال باندې به روان وي دا به کامیاب شي او که نه؟ ان شاء الله ته خو لا وګوره لا خو پروګرام چالیم نه دی الحمدلله دلته کې دا کراوډ وګوره آی اس اف ټایګر وګوره نور د یوت ټایګر وګوره ان شاء الله آی ال اف او دا پروګرام چې دی دا به یو تاریخي پروګرام وي او دا به هغه خلکو ته موتور جوابي چې کم خلک وي چې زمونږ د وجې پی ټی آی و نوخار کې مونږ لاړو پی ټی آی ختمه شوه نو نه هغه خلک ختم شو او پی ټی آی چې دی په لس ګونه باندې چې دی نو په نوخار کې سیوا شوه. آی اس اف ټایګر انصاف یوت لپاره زما ټول آی ال اف مرګرو لپاره دا میسج دی او آی اس اف ته کلیر ویما چې تاسو ته کومې ذمہوارۍ حواله دي کومې ډیوټۍ دي هغې نه به بالکل نه هغه کیږئ خپلې ذمہوارۍ به سرته رسوئ ان شاء الله او ډډ کې به ولاړي نه به د پولیس یری نه به د څه خوپي نه به د څه خوپي نه د جیلونو نه یریږو نه د اف آی آر نه یریږو نه د انسوګیسونو نه یریږو د خان سره به ولاړ یو د خان سره یو د خان مرګري یو نوخار د خان دی د خان به ان شاء الله او دا به مونږ خایو او نن به ان شاء الله دا کوله ثبوت او دا کنونشن چې دی دا په یو جلسه باندې بدلیږي ان شاء الله څوک زمونږ مخنیوی نشي کولی. راشي کاکا. صحیح دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو پیغام ورکوي د دې نن پروګرام حوالې سره؟ هماروره څنګه چې تاسو کته جذبه د قوم د خلکو او د عوامو د دې مینا صرف او صرف خان سره ده. دا څومره مجاهدین چې راغون دي دا د خان سپیان دي د خان مجاهدین دي او په خان وینه ورکول ولا دي. زموږ تاسو هم د علاقې پوزیشن تاسو معلوم دي د کې غني طبقه شته هر رنګ ډله خلک پکې شته د مذهب سره تعلق لري د هغه ګروپونو هم شته کم چې سیاست سره ګرای کې تعلق لري هم شته. خان هغه یو کس دی چې د پاکستان مین په اسلام مین په پیغمبر مین او په قرآن مین دی. هغه کوم چې والد هغه صرف د اسلام والد دغه بدنامي ولې و امریکا او دغه اتحادیه قومونه ولې دغه خلاف صرف په دې چې دا یو سپی دی دا یو مجاهد دی دا په اسلام مین دی د لارې بندولو لپاره کم سازشونه جوړ شو د ګورنمنت غرزولو لپاره کم سازشونه جوړ شو هغه موږ تاسو نه پټ نه دي دا دنیا ټول د دې نه خبر ده چې هغه په څه ساده جوړ شو ولې لري کړی شو او ان شاء الله پبلک هغه سره دی عوام هغه سره دی او ان شاء الله دا په باري اکثریت سره 95% ان شاء الله عوام چې څومره دی هغه عمران خان سره دی صرف د دې وجې چې د ملک درد دی پکې د دې بچو درد دی پکې د قوم سره مینه ده پکې او د دې قوم د مخکې بوتلو سوچ لري دا قوم ته نجات ورکوي دغه غلونه دغه خلکو نه چې راشي دا ملک لوټ کی او د دې ملک نه وګټي او بار دي حالانکه موږ مقصد ایم دا دی چې د بار خلک موږ بار وګټو په دې ملک کې صرف کو او بار بعض خلکو ایم دا دی چې راشه د پاکستان نه یوسه او لاړ شه او بار خوره ان شاء الله دا دل به موږ هغه سیاستدانان چې کم د ملک سره بې وفا کوم چې د ملک خلاف سټرګل کړی دی او کوم د ملک خزانه لوټلې ده ان شاء الله د دې 95% عوام صرف رائے دا ده چې دا دل به صرف خان وي صرف بخان وي او صرف بخان وي او هغه قوت هغه قومونه کوم چې د خان مخالفت کړی دی ابو ذلیل او روسای الله مو خوشاله سره کوم دار سره اوس د تحصیل صدر اعزاز بی ولاړ دی د دې نه به اورو چې د پروګرام حواله سره د کوم خدمات دي او دی به ان شاء الله دا پروګرام به کوم حد ترسي. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تاسو ډیره مهرباني چې تاسو راغلي تاسو پنډال ته ځان را ورسولو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو نو چې څنګه تاسو دا حالات ګوري لګیایي سټیج هم تقریبا تیار دی میوزیک سیستم زمونږ ټول لګېدلې دی شاته چې کوم زمونږ د انتظامیه د خلکو دپاره عوامو دپاره کم سیستم دی کورسۍ دي کم سیټ اپ دی نو هغه هم تقریبا مونږ برابر کړی دی او تاسو موجوده هم کتی شي چې لکه دا څومره خلک راغلي دي څومره مینې سره څومره خلوص سره او دوی خپل خدمات کوي لګیا دي څوک کورسۍ سمای لګیا دي څوک سیټینګ کوي لګیا دي نو ان شاء الله تاسو به
چې کله پروګرام سٹارټ شي نو پروګرام سٹارټ کېدو ټایم کې به هم تاسو وګورئ چې دا پنډال به موږ سره داسې ډکي لکه دې کې به موږ سره بیخي ځای نه وي. دا روډونه بار چې کوم تاسو ته ښکاري دا روډونه به انشاءالله ښه برابر ډکي. په دې کې به دا چې کوم مخالفین دي دوی ته به انشاءالله د دوی خوبونه به نن شپې حرامي. دوی به انشاءالله موږ نه نن شپې خوب نه کوي چې په نوښار کې بیا څنګه چې دی نو د عمران خان یو نوی هغه شروع شو. که دوی دا خیال چې لکه موږ لاړو نو دا نوښار والا خلک موږ سره نو دا د دوی بالکل غلط سوچ دی. نوښار والا دوی سره هیڅ کلم نه ورسره پیل او نه ورسره اوس دي. نوښار والا همیشه د عمران خان سات ورکړی دی، عمران خان سره او مخکې به عمران خان سره او چې عمران خان صاحب هر څوک ودرئ کاغه ما ودرئ که دی ودرئ که تا ودرئ که بل ودرئ انشاءالله به موږ سپورټ کوو په هر ځای کې. ووټ به زموږ د هغه وي انشاءالله او پی ټي آی کامیابي زموږ کامیابي ده او دا ټوله به انشاءالله تاسو را روان پروګرام کې چې کوم زموږ د 2 بجو نه پس انشاءالله تاسو به ووینئ انشاءالله. نننی پروګرام کې مهمان خصوصي څوک نننی پروګرام کې مهمان خصوصي شهر افضل مروت صاحب دی ورسره چې دی نو مشال یوسفزۍ ده او امید لرو چې ای سره به نور هم خپل چې کوم کابینه ده هغه به ټوله ورسره راځي. ورکر کنونشن دې ټیم کې موجود دی هلته دی نه به انشاءالله ورو نننی پروګرام کې به دی کوم خدمات ته باره کې بس څه دی وایي. السلام علیکم. وعلیکم ډېر مننه شکریا. اول خو تاسو شکریا ده کوم تاسو دلته راغی او موږ ته مو ټایم راکړو نو هغې په ډېره مننه. چونکې تاسو د دغه حوالې سره خبرې کوئ چې یاره ورکر کنونشن څه پوزیشن دی څه ترتیب دی نو هغه سره صاحب هم بیان کو او موږ دې باره کې تقریبا د یو میاشت شو بلکې یو 1 ویک وشو موږ دې باره کې لګیا یو او ترتیب مو روان کړی. زما فل ټیم په تحصیل نوشهره کې چې دی هغوی مې انشاءالله ولزیز نن روزي زما د اواز چې زما ټیم ته کم دی ته مرسي نو تاسو کوشش وکړئ چې 2 بجو ته چې دی خپل ځایونو ته ما کم ټارګېټ کړي دي هغې ته ځان ورسوئ او انشاءالله نن به دې ته موږ ښیو چې نوښار دا عمران خان او انشاءالله د عمران خان به وي او انشاءالله نن به دې زموږ نه خبر څنګه چې صدر صاحب ووي دی به زموږ نه نن شپې ته خوبونه نه کوي او دا پنډال او دا سړکونه به انشاءالله ولزیز نن دا انصاف یوت وینګ د ملګرو نه او د تحریک انصاف د ملګرو نه ډک وي انشاءالله ولزیز او دې ته به موږ ښیو چې یاره موږ عمران خان سره ولاړو او ولاړ به یو انشاءالله ولزیز.